بعد صاحب التاج والمعراج سجد الإنس والجنات. محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. چې دې پرې کړی وي عمل نو قرآن ستا دی، چې دې پرې کړی وي عمل قرآن ستا دی. ځمکه خلاصه کې چې دا پورته اسمان ستا دی او تورې ډېرې خو زړه د خالد غواړي، تورې ډېرې خو زړه د خالد غواړي. ته خالد ابن ولید شه جهان ستا دی او چې عمل دې په قرآن او په حدیث نه وي، چې عمل دې په قرآن او په حدیث نه وي، بیا جنت د متقی شو نیران ستا دی، بیا جنت د متقی شو نیران ستا دی. او اے ناصحه زه ګورې ګناه او ثواب پیژنم، اے ناصحه زه ګورې ګناه او ثواب پیژنم. عقل خدای را کړی دی پېښه او خراب پیژنم. او زه امام اعظم صاحب د وخته ملا کړی یم، زه امام اعظم صاحب د وخته ملا کړی یم. شکر دی مسجد کی اوس منبر او محراب پیژنم. او ماته که بیان کوي د یار د محبت کوا، ماته که بیان کوي د یار د محبت کوا. ماته العلماء زب محبت کتاب پیژنم. انتہائی واجب الاحترام معزز طلباء کرام علماء عظام بزرگان دین استاد العلماء استاد المجاہدین جناب مولانا قاری محمد شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې زموږ استاد مخې ته هغوی موجود دي، خدای هغوی په اجازت سره ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر ستاسو ټولو مخې ته کېښودل غواړم. خو د هغې نه مخکې د ټولو ډبل توجه غواړم. څه غواړمه؟ څه غواړمه؟ اواز مو نشته. څه غواړمه؟ اوس د څه کسانو په دې درد چې مفتی صاحب رحمه الله نشته، خو مولا سردار وایي چې توجه د هر چا خپل تکای کلام. ما وی توجه ویل کفر نه دی، شرک نه یې، ګالی بدعت نه دی چې ستا په در دی د خیرن بچي. د هر چا خپل تکای کلام. د مولانا بندیګر صاحب تکای کلام به چې عزیزانو د مفتی ندیم المحمودي صاحب تکای کلام دی چې ها ها زما عزتمندو ستاسو مخ د قرآن مجید مناسبت سره
څه خبر وړاندې کول غواړم زما عزتمندو یو دورو او دا قرآن مجید د دې په محنت باندې صحابه لګېدلي وو او دا قرآن مجید ما تا ته رارسولی دا قرآن مجید زما او ستا عقیده ده دا زما او ستا یو هدایت دی دا زما او ستا نظریه ده قرآن مجید چې کله دنیا ته راغی زما عزتمندو د لږ ساعت دپاره خپل حال سره رشته کټ کړئ دا حکومت دا سیاست پرېږدئ د ګاډو د موټرو نه دور کوئ نظر واړوئ هغه 1400 کاله مخکې زمانې ته راشئ وګورئ تاریخ سفر راواړوئ په دنیا کې ظلم و ستم و هر طرف ته تیارې وې کباب و شراب و خلکو به شراب څښل خپلې لوريانو به ژوندی ښخولي چا سره د قرآن عزت نو چا سره د پیغمبر عزت نو د پیغمبر په شان ګستاخۍ وې هر طرف ته تیارې وې رڼاګانې نه وې دنیا ټوله توره وه تیارې وې رب ذوالجلال په دې خلکو باندې رحم راغی دنیا ته محمد عربي صلی الله علیه وسلم راولېږه زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام باندې یو کتابي شکل باندې قرآن مجید نازل شو هغه قرآن مجید زما او ستا عقیدې بدلولو دپاره زما او ستا نظریې بدلولو دپاره د دې مدرسو آبادولو دپاره صحابه بدلولو دپاره قرآن مجید دنیا ته راغی زما عزتمندو هغه انقلابي پیغمبر په انقلابي قرآن سره انقلابي تعلیمات سره داسې انقلاب راوستو چې تر قیامته پورې د هغې انقلاب څوک حل نشي معلومولی نعرې تکبیر نعرې تکبیر د هغې انقلاب د برکته د پیغمبري انقلاب د برکته کلی بدل شول لارې بدلې شوې کوڅې بدلې شوې سوچونه بدل شو زندګۍ بدلې شوې حکومت بدل شو شجاعت بدل شو تجارت بدل شو زه پیاوړی نه ویم د عربو د شپونکیانو نازماني ولیانو امامان جوړ شول ابوبکر نه صدیق جوړ شو عمر نه فاروق اعظم جوړ شو عثمان نه ذو النورین جوړ شو علي نه حیدر کرار جوړ شو معاویه کتاب وحی جوړ شو ابو عبیده نه امیر الامت جوړ شو دا څنګه جوړ شو زما په پیغمبر محنت سره جوړ شو زما د پیغمبر قربانو سره جوړ شو نن سبا چې ما او تا په دې محفوظ ځای کې ناست شو نن سبا چې ما او تا قرآن مجید ته ناست شو نن سبا چې ما او تا پرده کې ناست شو دا صحابو برکت دی چا برکت دی نعرې تکبیر مفتی سردار علي صاحب نعرې تکبیر په یو آواز ووایو الله خوشاله کټول راغلی په یو آواز باندې ووایو نعرې تکبیر مفتی سردار علي مفتی مرحوم الله صاحب دا مذهب انشاءالله بعد ټول کا خیر کړه انشاءالله زما عزتمند نن چې د قرآن مجید ته ما او تا ناست شو او په پرده کې ناست دا د صحابو برکت دی ما پیغمبر محنت کړی دی او هغې محنت سره دا دومره عرض شوي قرآن ما او تا ته رارسېدلی دی نو دا قرآن صرف پوهیل نه دی بلکې په دې باندې عمل پکار دی په دې باندې عمل الله جل شانه دې ما ته او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زه په دې یو اشعار باندې خپل بیان ختمول غواړم سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هېڅ پتن باندې یې سکړی چې چینار شي سړی او چې د دین په شمع باندې سر نه شیندي چې د دین په شمع باندې سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی په آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین